بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو کتونکو، امجد علي صاحب یم او په یو بدله دنیا کې ولاړ یم. صاحب شاه صابر یو په خپل وخت کې یو ګیله کړې وه چې موږ تر اوسه لا د ځمکې لایق نه یو، د دنیا قانون ستوري د اسمان دی. او شکر دی اوس چې کوم دی نو پښتنو هم د پښتنو بچو او پښتنو ریلایز کړی دی چې دا دنیا چې کوم دی د دې سره د کم قامونه چې په منډه کې ډېر مخکې تللی دي، نو که د هغه قامونو سره منډه نه شو والی نو موږ پسې منډه خو کم از کم والی شو. زما سره شاته دا ماشومان ناست دي په دې کیمره کې ښکاري، خو زه به صرف یو معمولي غونته کې ریکویسټ کوم. د دې نه مخکې مې وړوکې شان ویډیو راښکړې وه چې په هغې کې دا ماشومان لګېدلي د شپږم ټولګي ماشومان دي. دوی یو سینسر راغستی و، هغې چې کوم دی نو ځان له داسې فنکشنینګ یې ورته کړی و چې هغې کې به څوک هم د کلاس ته به راننوتو، د دوی هغه کمرې ته به ننوتو، نو هغې به چې کوم دی لایټ بندو او د هغې نه بعد چې کوم دی انسان به ترې راووتو او د انسان مومنټ به نه نو هغه لایټ به بند شو. په هغې کې زموږ ډېر شعرونو دا ووایي چې یاره دا خو دې 10 کاله مخکې په پلان کې ملک کې ما لیدلي وي، دا په چاینا کې مې 15 کاله مخکې لیدلي دي، دا به په دنیا کې 50 کاله مخکې. ټیک شو جي. خو دا تاسو دا ووایئ چې د شپږم ټولګي ماشومانو په کم ځای کې چې کوم دی زمونږ په دې خپله خاوره خبره به کوو چې د شپږم ټولګي ماشومانو دا کم ځای کړي. نو اوس دوی یو ډېر زبردست مشین بل یو موډل یې جوړ کړی دی. هغه موډل چې کوم دی نو وایي هارټ بیټ معلوموي، خو دا بیا کنورټ کېږي ای سی جي مشین ته، کنورټ کېدی شي ډېر په اسانه. نو موږ به راشو هنین له، هنین به زموږ سره زه به د دې کیمرې نه خوښ یم ځکه چې ما خلک هر ځای ویني خو چې هنین ویني. هنینه بخیر علیه. سر السلام علیکم. زه سر خپل اول غواړم چې زما څه نوم دی او زه کم کلاس یم. نو اول زه 6 جی یم او زما نوم هنین دی. نن مونږ یو هارټ بیټ سینسر والے یو پروجیکټ جوړ کړی دی، هغه مونږ ای سی جي مشین ته کنورټ کولی شو. دا اوس تاسو زموږ سره لیدی شئ، دا یو آرډینو بورډ دی، یو دا هارټ بیټ هغه سینسر چې ورته وایي دا حقه دی یو، په دې باندې مونږ خپل هارټ بیټ چیک کولی شو. دا ټول وایرینګ شوی دی. او دا وایرینګ چا کړی دی؟ دا سر دا مونږ په ټول ټیم کړی و. ټول ټیم کې ستا سره څوک دي؟ دغه ملګری څوک دی؟ سر دا زما ملګری زرنین او دا ذوالکفل دی. او دا محترم څوک دی؟ سر دا زموږ ټیچر دی. دا ټول پروجیکټ دوی مونږ ته ویلي چې دا به دې شي کوو. زبردست. لکه ستاسو کیپټن دی؟ یس. ها اوس راته مشین ووایه. آرډینو شو، د دې سره سینسر شو، تاسو بیا دا وایرینګ کړی دی. ها دا خو یار اکثر په فلمونو کې چې هغه هیرو دغه کېږي که نه؟ یس سر. که یو خیال کړی هغه ډیډ شي. او دا اوس سر ګورئ چې اوس دې خوا ورته مونږ خپل فنګر یا لاس کېږدو نو دا به اوس دلته مونږ ته ښایي. ها ته ګوته کېږده دې خوا. دا سر دلته چیک کوي، دلته هغه ای سی جي دی. دا چې به اکثر په فلمونو کې به هیرو په ډز ولګېد جو چې داسې داسې به و چې مونږ وایي دا خو لا ژوندی دی، ته دې ګوته لرکه مونږ وایي ځه هیرو چې کوم دی نو توتي شو. دلته اوس ګور دا چې زیرو شي که نه نو سر د دې ځای نه به دا لاین نیغ روان شي، بیا سر اوس وینئ. ښه اوس ورته ته خپله ګوته ولګوه چې په دې سکرین باندې دا ښکاره شي. ته ګوته ولګوه. دا بی پی ایم دا سر بی پی ایم مطلب دی چې بیټ پر منټ. دا ستاسو د هارټ بیټ هغه بیټ چې هغه تاسو ته په منټ په دغه کې وایي چې په یو منټ کې به ووایي چې ستا اړه څونه درزېږي. نو که زه تا ته اوس ووایم چې بو بیا به یې ځلي سر چې څونه های کي دلته به تاسو ته به دې ځای کې لکه د بو سره خو به ستا بیا د زړه د درزه سیوا شي که نه؟ یس. ښه په دې مشین په رغولو د دې موډل په رغولو کې ستاسو به څو روپۍ تقریبا لګېدلي؟ سر د 2000 پورې به لګېدلي. د 2000 روپو پورې. ها په دې کې د آرډینو په 100 روپۍ دی؟ دا سر په 1500 دا دی او دا په 500 دی. په 1500 روپۍ باندې دا دی؟ یس سر. او په 1500 روپۍ باندې دا سینسر دی. ها دا که مونږ فرض کړه ای سی جي مشین ته کنورټ کوو، هغې ته یې بدلو، نو په دې کې به نور څه مونږ لګو چې د دې نه ای سی جي مشین سر د دې ای سی جي مشین به الو صحیح روغ شي چې دا سینسر چې دی دا مونږ لږ سیوا کړو، دا یو دی اوس زموږ دا یو 3 کو چې دا ټول په باډي باندې شي ولګو نو الو به دی بیا مونږ ته ټول ګراف راکوي صحیح. ها او په دې باندې په دې سی جي مشین جوړولو باندې به ټوټل خرچه بیا څو راشي؟ سر 3000 پورې به راځي. الله اکبر 3000 روپۍ. اوس به زما ډېر شی وروڼه وایي چې ښه په 3000 روپۍ چې دا مشین هنین کم جوړ کو
دا خو ما په چاینا کې چې کوم دی نو 15 کاله مخکې لیدلی نو زه خیر دی تنقید خو بار سړی کوي که نه لکه موږ خو ماشاءالله د غاره غشه ټیټ ولو تنقید ښه کوو څوک اپریشیټ کول د چا کار ته کار ویل دا هم ډېر لوی کار دی نو زه خو صرف رالم دا ماشومان چې شاته زما نه مرتس ما ډېرې نه چې دوی ته وښیم دا ماشومان چې دي او د دوی د استاد چې دی دوی همیشه نوی کار کوي ټیک شو او داسې کار کوي چې هغه د دې ماشومانو د عمر نه سیوی او په دې کې چې کوم دی نو مین رول د دی نو دی تاسو له دا ای سی جي مشین په دغه کوي اسې ما ته دا کار ښه ښکاره شو نو ما یې ځکه چې د خپل کتونکو سره یې شیر ځکه کومه چې په بل چا کې کیدی شي څه داسې سا راچوټ شي ماشومانو کې اړینو سوچ راشي سنسر راشي دنیا ډېره بدله شوې ده که سره مونږ بدل شو ډېر خوند به وکړي د بل پروګرامه پورې د لوی الله په امان